علم کې دا خبره موجود ده چې د جمعې مبارک ورځ ده او الله رب العزت په دې ورځو کې دا یو ورځ د جمعې په دې هفته کې چې کومه ورځ دي دا یو ورځ چې جمعه ورته ویل شي دا الله رب العزت د تمام ورځو سردار ګرځولې ده او دا یو بهترین ورځ ده دیدو جنا حدیث مبارک کی راضی چکل د جمعې ورځ شي نو د جمعې د مانځنه مخکې فرشتي راشي او د جمعات په دیور کې ودرېږي کینی او دوی لیکل شروع کی چې کوم سړی په اول فرصت کې جمعات ترادن نشي نو د دې لپاره د اوخت صدقې برابر ثواب ولیکل شي چې بل په سرادن نشي نو داغه د لپاره د غوا غوي د صدقې برابر ثواب ولیکل شي ورپسې چې راشي داغه د لپاره د ګړي چيلې د صدقې برابر ثواب ولیکل شي ورپسې چې راشي هغه د لپاره د چرګي د صدقې برابر ثواب ولیکل شي او چې دا غینه بعد راشي هغه د پاره د چرګي د ها برابر ثواب لیکل شي او کله چې د مسجد دغه امام خطبه شروع کی نو دا پرشتي خپل رجستر بند کی او راشي په دې مسجد کې کی دا خطبه اوریدل شروع کی دیر وجنا د مدینی منورې په کوڅو کې بدسام نرشو چنن د جمعې ورځ دا او د شریعت مسلم دادا چې چرته باندې وینو په باندو کې د جمعې مونږ نه کیږي داغي وجه دادا چې د باندو دا خلق د جمعې منزل خاري تراشی یا د زیات چې هغه کې د جمعې مونږ کیږي نو دا انسانان دی یو بل د حال احوال نه هم خبر شي نو د جمعې په ورځ باندې د مدینی منورې په کوڅو کې بدسار نرشو داسې به معلومېدل لکه د اختر ورځ چې او ټول خلک به د سحر نه چې کوم نه پدې تمو چې موږ به مسجد ته ځان رسو دې د وجنا الله فرمای اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع کله چې تاسو ته د جمعې د مانځه لپاره आवाज وکړئ شي نو تاسو د الله د ذکر یعنی د جمعې مانځه ته په منډه باندې ځئ خپل اخستل خرڅول لین دین دا پرې دی او زمونږ د خلکو بدقسمتي دادا چې څومره د زماني مرور کیږي او زمانہ خط تیریږي نو د فتنو دور دے د رسول الله مبارک د مبارک دور نا زمنګ او استاسو رستکیدل دي داغین لري کیدل دي د وجنا منګ او تاسو د جمعې دی مانځتا هغه شان د شوق او محبت سره ناراض د مخکینو خلکو په زړه کې با د دین محبتو د جماعت محبتو دین سره مینوا او داسې حالات وو چې صحابه کرامو ته رسول الله مبارک واعظ او نصیحت کو نو رسول الله مبارک په د واعظ او نصیحت د لپاره ورځ مقرر کړې صحابه کرامو رسول الله مبارک ته یو مقام عرض کو د الله محبوبا تاسو مونږ ته د आवाज او نصیحت روزانه کوئ رسول الله مبارک چې روزانه واعظ او نصیحت نه کو داغي وجه داوا چې چرته د خلکو زړه مات نشي یواری حضرت امیر معاویه رضی الله عنه حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله عنه ته خط ولیکو او دا حدیث دا
امام بخاری رحمت اللہ علیہ خپل کتاب ادب المفرد کے ذکر کرے نے ورتوئی کو تا دا رسول اللہ مبارک نساوری دلی نو مات اویا مات اولی کا روی لے گا نو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ورتخط اولی کو او غداوی چمات رسول اللہ مبارک نوری دلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دریو خبرو نه منع فرمایلی یو دا چې ډیر سوالونه کول دا بسنګ چلی او دا څنګه چلنے لکه تاسو به اوریدلی زمون دی علماء کرام تم خلق قسمه قسم سوالات را لېږي او به چې ناکم علماء کرام په دې سوشل میډیا باندې کار کوي نو دا عوامو سره ربط ډیر وي او تعلق ډیر وي نو بیا خو هغوی ته د شپې او د ورځې خلک سوال او جواب رالي لکه تاسو ته یم پرون نابل پرون یو سړي راته سار کې تقریبا کم څلور بجې دي چې ټیلیفون وکړ د زیارت ورځ وه غالباً چې پرون د زیارت ورځ وه نو ما ته د سار د پښمني ټایم کې ټیلیفون وکړ او راته وایي چې رسول الله مبارک په کوم ورځو کې روزې نیولې زما دا سوچ کوم چې دا ټیلیفون دا وخت خدا سره چې د روغ رنځور چاته د مړي سوال جواب اکثر خلک په دې ټایمونو کې کوي نو بیا ورته ما ویلې چې رسول الله مبارک په پاپته کې د پیر پورس او د جمعرات پورس باندې روزه نیولا واسي دې کې مې چې انجي سم مشر دې کشر دې ځوان دې بوډا دې پته خو نه لګي او بهر کېف د دې ټلیفون د کولو د پاره او د دې مسلې د تپوس د پاره خو بل ټیم هو بهر کېف پدیم خوشاله چې ځا یو سړی ټیلیفون وکړو نا وخت او بې وخته ټیلیفون وکړو خو ټیلیفون هم د دې لپاره وکړو چې د رسول الله مبارک عمل سو نو کېدای شي د دې وخت دا ټیلیفون دا الله زموږ د نجات ذریعه وګرځوي او کېدای شي دته الله نه کې اچولي الله زموږ امتحان اخلي ذکر سوالات دا ګورې خشه ډېر نه وي ښه او بیا دا اسې سوالات هغه سوالات چې د هغې نه د حرامو سره تعلق شته نه د حلالو سره تعلق شته نو دا سوالات دا په سړي باندې بوج کېږي او بیا داسې زمونږ د ستاسو د مذهب امام د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو سړی رالی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د 15 لکو حدیث حافظ دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقریبا 80 کروڑ خلق نن نسو کال وړاندې او سر وشوي وا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین څومره دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعدار څومره دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ستاسو او زمونږ د مسلک امام دی خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق عجیبه واقعات مشهور دي یو دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سلويخ کاله د ماخستن په مانځ او داس باندې د سحر مونږ کړی دی اوس داسې خلک مشتان چې هغې دا واقعات واوري نو دی وایي یاره دا پلانکې صاحب دا د پلانکي پیغمبر نه ډېر پویو زمون په دې علماء کرامو کې او د دې موجوده زمانی په علماء کرامو کې شیخ المشایخ استاد العلماء زینت المحدثین او زمون د دې خیبر پختونخوا د علماء سرخیل حضرت شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ د یو بزرگ واقعه ذکر کړي ناغه یو مرید دی داغه خدمت وکړو دا مرید
ددن دا خپل استاد او دا خپل مرشد ته خوشاله شو ورته وی غواړه څه غواړي دا ورته وی زستا په شانت کېدل غواړم ولاس نے اونیو په دروازه باندې دنه شو چې واپس راوتوي دا په شانت اوس دا واقعیا ذکر کړی دا ډیر خلک دا سری په د باندې تنقید کوي چې د پلان کې پیغمبر بچی دی هغه داغه په شانت نشو د پلان کې پیغمبر چې کوم نه خزرا هغه داغه په شانت نشو دا پلان کې بزرګ دومره لوی سړی شو د پیغمبر نه موچت شو د ابراهیم علیه السلام پلار دی د لوط علیه السلام زوی دی د نوح علیه السلام زوی دی د لوط علیه السلام بیبی دا د دې پیغمبرانو نه ډیر اوچت شو نو اوله خبره خدا دا کومنګ تاسو ځان پوي کول مقصد وي نو په یو خبره ځان پوي کو چې یو د معجزه یو د کرامت معجزه او کرامت دا زمای عزتمند دوانه حق دي معجزه ویل کېږي خرق عادت کارتا هغه کار چې هغه عام طور باندې ناممکن وي خو الله د پیغمبر په لاس باندې کوي یو ناشنا کار عادتاً د هغه کار کېدل دا ممکن نه وي خو الله کوي چې د پیغمبر په لاس باندې دي ته معجزه ویلی شي او چې پیغمبر نه او یو نیک سړی یو د شریعت پابند سړی د صوم صلات د روزې پابند سړی او هغه یو عمل داسې وکړي چې عام سړی نشي کولی او عام خلکو په زموږ عزتمند په نظر کې هغه ناممکن وي نو دې ته کرامت ویل شي بله دا چې دلته د مرشد او د مرید خبره ده هلته د نبی او د هغه امتی خبره ده چې کوم امتی د پیغمبر تابعدار نه دی هلته د تابعدار او دلته د تابعدار خبره ده او هلته د منکر خبره ده نو زمونږ دا طالبان وی د تناقض دپاره چې کوم نه اشیاء دي شرایط دي نو د تناقض په شرایطو کې وحدت موضوع و محمولو و مکانو نو اول خو سړی سوچ کوي چې دا زه سوی ما دا دومره لوی لوی اکابر مشایخ علماو پسې لګی کېږم زما څه حیثیت دی زما علم څه دی زما تقوا څومره ده خو بهر کیف زما عزتمندو دا علماء کرامو پسې بیا خلک خبرې کوي اوس د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ټوله شپه عبادت وکړو او چې سار ټیم به شو د سار ته به نږدې شو لا سار شوی به نه و سهار شوی به لا نه و د شپې ټیم به و د پسمني ټیم به و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خپله ږیره به یې داسې لاس کې ونیوله الله ګورې ما سره هېڅ نشته دی دا سپین ډکي دي خدای د دې سپینو ډکو لاج وساته الله هېڅ را سره نشته د دې سپینو ډکو خاطر وکړه الله اوس دا د الله یره دا هغه سړي په کې پرته ده چې کوم د مذهب امام دی د مسلک امام دی د پنځو لکو حدیثو حافظ دی او هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې لس کم دیارلس لکه مسایل د قرآن او سنت نه ایستي امت ته پیش کړي دي نو دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې مشهور دا و چې دا ډېر بردبار دی برداشت پکې دی برداشت یو سړي ویل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې برداشت امتحان اخلمه نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د غرمې خوب کوم نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خوب ټیم معلوم کو چې امام صاحب څه ټیم ودکی او اندازې واغستلا چې اوس به اوده شوی نوراله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دروازه اوډه بولا امام صاحب چې وروته
دا سړی په دروازه ولاړ دی یره جیوی او مسلې تپوس کوما هغه ورته کوي جی څه تپوس کې د خبره کوله یره د ذهن نه مې وتلا او په دې ذهن کې مې پرته قرآن یې رشوا بل وخت براشما امام صاحب رحمت الله علیه وتوی ټیک دا بے دا اندازہ دستنا چی اس با امام سے پود شوی بیارا لے دروازے انڈا بولا بے امام سے برنگوا تھا او بے دا کرنگی ورطویل دا مسئلے تپوس کو ما خجوائے سا مسئلے تپوس کے یرد مسئلہ می دا ذہن نوو تلا بے براشب بے راشب بیچ ورطا اندازوں شل چی امام سے بہت آرام فرمائی ادشوے بے اس طرح کی وردلی دی بے دروازہ اٹھک بولا بے امام سے رحمت اللہ علیہ رہوا تھا جی یرا مسئلے تپوس کو ما سا مسئلے تپوس کے وی دا مسئلے تپوس دا کم چی دا انسان او دسماتے دے نو دا خوب ویو کتریخ وی زمنگ دی علماء نا خلق تپوسونا کئی عجیبہ عجیبہ تپوسونا کئی خان ذکر دانس دا اخبر واتساپ کو لاؤں کم کنا اور تو زیم دی خلق را سوالات تو آو رہے تاسو با حیران شای نو امام صاحب رحمہ اللہ ورطوئی وی کل چی دا اوچی دا چی کل لوندوی او تازی نو دا خوب وی او چکر دا اچھی او نور بات پہ اولگی نو دا بے ترخ وی اس دا سرے امام سے تسوئی وی تا سکلے دے دا دا انسان او دسمات تے دا غط او دسمات تے دا خوب ویو کتریخ وی نو امام سے برتوئی چکل تازی او دسمات تے سڑے او کی تازہ او دسمات کو دا ڈکو می تیزی دی نو دا پا دغا وقت کی خوب وی او چکل پا دی نور بات اولگی اوچی نو بے دا تریخ وی نو دا سالے ورطبے وی تا سکلے دے زار شو قربان شد امام صاحب رحمہ اللہ دا حلم نو دا دا پویو دا بردبارینا ذکر خو اللہ دمر لوی چکم نے کام تے اگستے زما غندی نالے قصڑے وے نکی دے چی لختی کی پسان ادرو لے وے چور گوز دا چلو خیمہ یو دی ٹیم تا گورا یو دی وقت تا گورا او دریزل رالی او بے تپوس کے او تپوسم بے دا مسئلی تپوس کو ما نا خلق برتوی دا مسئلی تپوس کو ما نمنگ تا چی ٹیلپونو کی میسیجو کی آوی دی یو مسئلی تپوس کو ما بے آغا مسئلہ بسی اکو بکو سرسندکو دا با مسئلی وزا باہر کے نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو دا سوال اوشو نو امام سے برتسوئی نوی دا تجربی نا ثابت دا سنگر تجربی نا ثابت نا وی گورا کرا چی دا تازی نو دیل چکم نے مچان رازی مچان پدی کینی او مچ دا خوک شیل رازی او چکل دا اچھی نو بے والا مچان نرازی او پترک شیوانی مچان نکینی دیتا ہوئی فقاہت دیتا ہوئی پویا دیتا ہوئی سمجھ یوار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمان دے او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مور بی بی دا دیر زمانی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے سڑے ہوئی استاد مور کون نشوی دا وردیاو کون دا وی داستا مور بزما پلار لپا نکاح باندرانک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورطوئی اگا باکر اگا سیبہ دا دی خزو دو قسمی یوی خزی تمنگ باکروی او یو تا سیبہ یو دی فقہ پہ کتابون کی دی خزی دو قسم دی یو تا باکروی او یو تا سیبہ وی باکروی لے کی اگا زنانت تا چی دا اگی نکاح نہیں شوی
ناغي د خزي او د خاون چې کوم ملاقات وي هغه ملاقات نه قائم شوه او ثیبه ویل کېږي هغه ته چې یا طلاق شوی ده یا کونډه شوی ده خو د خزي او د خاون چې کوم ملاقات ته هغه ملاقات شوی دی نو د باکرینا خلق تپوس کوي چې را تا پس رشتہ راغلی دا داستا رشتہ دا پلان کې ځای کې خلق غواړي ستا څنګه خوښه ده چې ستا دا رشتہ وشي کو نشي او دا د شریعت مسله ده چې یو سړی دی پلار دی مور ده رور دی نیکه دی او هغه د خپل کشري د خپل بچای د خپل اورینی د خپل نوسای د خپل لور د خپل خور نکاح باندې چاله ورکول غواړي نو دا به د دې جنۍ نه تپوس کوي زمون دا خلک وی نه دا تپوس په کې چاره اوسته نه تپوس دا د الله د طرف نه د پیغمبر د طرف نه د شریعت د طرف نه دی خزي ته الله دا اختیار ورکړی دی زمون پښتانه خدا نه وي نو چې کله د یو جنۍ واده مخکینی شوه د خزي او د خاون په مابین کې ملاقات نه قائم شوه او دا پیغله ده نو د دین چې تپوس کې نو د دې خزي تپوس چې دی وکاو دا چپ پاتې شولا دا چپ پاتې کېدل دا د دې رضامندي ده او به ناشنا خبري پکې دي ښا کو چرته دی خزي اوجړل نو دې سبا سکه نو به وي د دې جړه دوه قسم دي یو جړه داسې چې ناخذ په چغو جاړي نو دا د چغو جړه دا ناراضګي ده او کنه دا جړه د سیوا چې چغې نه وي اسی د سترګو نه اوښ کې لاړې نو کله کله دا جړه د خوشحالۍ وي د انسان د سترګو نه اوښ کې د خوشحالۍ د لاسم ځي نو کله به دا جړه د خوشحالۍ باندې دلالت کوي پر رضا باندې او کله به په ناراستۍ باندې دلالت کوي او کله به داسې وي چې دا پدې جاړي چې زره دې کور نه لاړ شمه ټیک دا زه پر رشته راځئما خو دلته مې پلار دی مور مې ده رونه مې دي خویندې مې دي کور مې دی کټ مې دی کمره مې ده دلته مې بادشاهي ده بادشاهي به مې ختم شي نو بیم علما وی د دې دا اوښکې وسکه کله به په دې اوښکو کې نمکینوالی وي کله به پکې نمکینوالی نه وي بهر کیف دا ځان له یو موضوع ده کو دې موضوع کې لګی شو نو خبره به پاتې شي چې کومه مقصودی بحث مې شروع کړی نو امام صاحب رحمت الله علیه نو د طیبات او باکری کې فرق دا دی چې د کومې ښځې واده شوی د ښځې او د خاوند ملاقات شوی دی بیا کونډه شوه او یا طلاق ورته ملاو شوی دی نو د دې نه چې تپوس وکړي نو دا به راته وایي چې او کومه یا نه کومه او د باکري چپواله او خاموشي دا دلالت په دې خبره ده چې او دا په دې رشته باندې راضي ده نو امام صاحب ورته وایي چې زما مور ده زه به د هغې نه تپوس وکړم چې هغه په دې رشته باندې راضي ده که راضي نه ده غرض مې نه خبرې دا دی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لار کې یو سړی را روان دی او د امام صاحب نه تپوس کوي نو حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت امیر معاویه رضی الله عنه حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ته خط ولیکه او په خط کې ورته وایي وی کو تا ته رسول الله نه څه اورېدلي نو هغه ما ته راولېږه نو امیر معاویه رضی الله عنه خط چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ته ملاو شو نو هغه ورته درې خبرې وکړلې ورته وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کثرت السوال ندیرو تپوسون نبی علیہ السلام منگ منی کړیو ښا چې بے ځایه پوښتنې مکوا بے ځایه تپوسونه مکوا
دا بیزای پختنی کول، بیزای تپوسونه کول، د دې زمای عزتمند رسول الله مبارک منع فرمایلی دا. بیزای تپوسونه بنی اسرائیل شروع کړل، نه بنی اسرائیل تعالی یو غوا حلاله کوي، د غوا حلالولی ورته ویلي بس غوا د حلاله کړل چې د غوا د بس حلاله هغوی کې خو مسله پکې وه، غلا وه پکې، نه هغوی د خبرو له چل ول کو. الله ورته دومره سخته کړه زموږ عزتمندو، الله ورته چې دا څاروی حلال که داسې څاروی به حلالې، دا به پکې دا به پکې دا به پکې، بیا څاروي پسې ګرځېدل. غرض من خبرې دا دی، نو ورته وایي چې د کثرت د سوال نه رسول الله مبارک موږ منې کړي. وګوره سوال دو قسمه دی، یو سوال هغه دی چې د هغې د شریعت یو مهمې مسلې سره تعلق دی، د فرض او د واجب، د حرام او د حلال سره تعلق دی، یا د یو مسلې باندې د ځان پوی کولو سره تعلق دی. یو سړی دی د هغه په زړه کې شکوک او شبهات دي، یو طالب علم نه سبق یې وویلی او هغه سبق باندې پوی نه شو، نو استاد نه تپوس کوي، ځان پوی کوي، دا په کثرت سوال کې نه راځي، بل حدیث مبارک کې راځي د بیمار د پاره شفا دا سوال دی. یو سړی په ذهن کې خبره رااله چې سوال تپوس یې نه کړی، ځان یې نه پوی کړی، مطمئن کېږي نه. او دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړي د مال د ضایع کولو نه. مال چې ضایع کې خپل مال بربادې، د دین رسول الله مبارک موږ منع کړي. نن په دې کې موږ ټول مبتلا یو، خپل مالونه بربادو، بې ځایه خپل مال لګول. یو ځای کې د مال د لګولو ضرورت نشته او ته لګې، یو ځای کې د مال لګول اسی بیسا. نن چې موږ او تاسو د ګیر چاپېره چاپېچل کې نظر واچو، نه موږ خپل مالونه بربادو. مال پس بربادې، یو شی ته ضرورت نشته او ته اخلي، یو شی داسې دی چې هغې ته محتاج نه یي، اسی بیس خپل مال بربادول، په فضولیاتو باندې مال بربادول. د مال د بربادولو نه د الله نبی موږ منع کړي. او یو حدیث مبارک کی راضی رسول الله مبارک میں فرمائی دا ہر امت دا پارے یو شے دا سرے چھ اگر دی امت دا پارا فتنی سبب بھی ہر امت چھ تیر شوے دا اگوی دا فتنی دا پارا یو سیز اللہ مقرر کرے چھ دا دی امت فتنہ دا ہر امت باندی اللہ رب العزت دا فتنی دا پارا یو سیز مقرر کرے اور نبی علیہ السلام کو فرمائے زما دا امت فتنہ دا مال دے مال. اور یہ حدیث مبارک کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی یو وقت بدا سران شی زما دی پاغزات قسمی نچا پا قمزہ کی چی زما سادا قیامت با ترغین قائمی گی ترسو پوری چی دا وقت را نشی چی پا دی دا سی وقت براشی چی پاغی کی با دینار او درہم کار کئی دینار او درہم با پکی کار کئی پیسی بکار کئی خسڑی توب بکار نکی تسبیح اڑول بکار نکی نشبی تحجد بکار نکی پینزا وقت با جمع پابندی کار نکی نسڑے بکار پینزا وقت با پابندی خو غریب دے سو کی پخاو بد کی نہیں سابئی فتنہ دی امت اغم مال لے جیداد دے دا پلار پنوم باندے دے پلار تمہرائی کی پڑے واجی نازما دے علیکہ دو خدای تعالی مسلمان تا تا چاوے چی داستا مان دے پلار جون دے دے دا پلار میراس کی ورطب دا پلار نا پاتا شوے دے پلار گٹلے دے چکم شے دا پلار دے دا نا پلار دے بچے ہوئی نا زما دے تردی پوری چی دا پلار نا مال اخلی پا ناجائز طریقہ باندی اخلی
کله کله داسې وخت راشي چې پلار په عدالت کې ودري، کله وخت داسې راشي چې سپینګیری پلار دا په پردی اجره کې کېنی، زما د دې پلار سره چې کوم دی مسله ده. څه مسله یې نه لکه وایي د پلار مال خپله حصه نه راکوي. هلکه ته د پخپله د پلار حصه یې، ته د پلار نه حصه غواړې. کاش چې موږ او تاسو په دې پوهېدلی رسول الله مبارک ته یو سړی رالی وي جهاد لزما، رسول الله مبارک کو تپوس کوي خو مور او پلار چې کوم دی جاړي ورپسې. رسول الله مبارک کو ته ستا جهاد دا دی چې څرنګې تا مور او پلار جړولي دي لاړ شه دا مور او پلار وخندوه، واپس لاړ شه میدان جهاد ته مزه. نبی علیہ السلام ته یو صحابي رالی د الله محبوبه جهاد ته ځم. نبی علیہ السلام پلار او مور کې څوک ژوندي دي؟ چې مور مې ژوندی ده، لاړ شه ورته د مور خدمت کوه، دا د مور خدمت ستا جهاد دی. نبی علیہ السلام نه یو صحابي تپوس وکړو د الله محبوبه زه چا سره ښېګړه وکړمه؟ ښېګړه چا سره کول غواړم، چا سره یې وکړم؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمیل مور. بیا وایي چا سره ښېګړه وکړمه د مور نه بعد؟ وي مور سره. بیا تپوس کوي د مور نه بعد بیا چا سره وکړمه؟ وي مور سره. بیا د هغې نه بعد چا سره ښېګړه وکړم؟ پلار سره. 3 کرته ورته مور یاد کړه، په 4م ځل ورته پلار یاد کړ. او بیا ورته ثم الاقرب فالاقرب، بیا چې کوم نږدې رشته دار دي د هغوی سره ښېګړه کوه. دا موږ ته رسول الله تعلیمات راکړي دي. نبی علیہ السلام یو کس رالی د الله محبوبه ما ډېره لویه ګناه کړې ده، ډېره لویه خطا مې کړې ده. نبی علیہ السلام ورته وایي په مور پلار کې څوک ژوندي شته چې څومره لوی جرم دې کړی، لویه خطا دې کړې ده، غټه ګناه دې کړې ده، ما سوا د شرک نه او شرکم چې توبه وباسي الله یې معاف کوي. لویه ګناه او لویه خطا دې کړې ده، د خپل مور او پلار سره ښېګړه کول د دوی نه لویه نیکي نشته دی. نو رسول الله مبارک فرمایل زما د امت فتنه دا مال نه مال. نن دا امت رور ضرور دشمن دی په پیسو باندې، مال او دولت باندې. زویو د پلار لانجه ده په دولت باندې، خور په کور باندې ده د دولت د وجې نه. دا خور مې رانه حق غواړي، هلکه حق به غواړي، خدای ولا ورکړی تی نه ورکړې. ته د خدای نه لوی زورورې، ته ډېر تکړی چې هغې له الله په قرآن کې د هغې حصه مقرر کړی تی نه ورکړې. نو رسول الله مبارک څه وکړي؟ زما عزتمندو زما د امت فتنه دا مال دی. نو رسول الله حضرت مغیره وایي د مال د ضایع کولو بربادولو نه الله نبي موږ منې کړي. او آخري یو جمله بله ویمه بله خبره غونډوم، او نبی علیہ السلام موږ منې کړي قیل او قال نه. قیل او قال څه؟ هلکه پلانکي ویل چې داسې چل دی، اډینګري ویل چې داسې چل دی، هلکه دا سړی ښه سړی دی، نه ما دا خو ډېر بد سړی دی، تاسې څه بد کړي؟ نه والله ما څه خو بد نه دي کړي، خو هغه پلانکي راته ویل چې دا ډېر بد سړی دی. حاجي پلانکي راته وایي چې دا خو ګنکب دی، پلانکي راته وایي چې دا غل دی، پلانکي راته وایي چې دا ډاکو دی، پلانکي راته وایي چې دا خو دا کار کړی، پلانکي راته وایي چې دا کار کړی. حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي د یو سړي د دروغجن کېدلو دپاره دا کافي ده چې کومه خبره ده اورېدلې بل ته رسوي بغیر د تحقیق نه. دلته خبره واورېدله تپوس نه کوي، هلته لاړه کېناسته والله چې پلان دا پلانکي خو داسې دی، ښه دا پلانکي چې داسې دی تا ته څه پته لګي؟ والله هغه پلانکي ویلې. امام زرقاوي رحمه الله یو واقعه ذکر کړې ده. یو زنانه وه، بلې زنانه وله غسل ورکو مړه وه، د ژوندی چې غسل ورکو د مړې له نو د دې
دی پتون باندې لاس پروت دی او دا وی دا کومه زنانه چمړه د دا یادې وی د دې د پلان کې سړي سره ناجایز تعلقات دي دا لاس یې ونښتو اوس لاس خوا کوي نه خوا کوي 3 ورځې او 3 شپې دا لاس دې پسې نښتی دی څوک وی لاس کټ کوي ښځه او خاندان وی نه زمونږ ښځه مه کنډه مه وایي څوک وی د مړي نه غوښه سره پرې کوي نه 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 زمونږ مړی مه شرموئ څه وکړو امام مالک رحمه الله په دغه وخت کې موجود دی رای وستو او پردې وکړله هغه لاړ لګوټې ځه سره ځما وی تاسو ویلي وی ما صرف دومره ویلي وی تاسو نه ګواه شته وی ما سره خو ګواه نشته وی خلکو ویلي هغه ورته وی زه نه دې وخت قاضي فیصله کومه دا ښځه اتې دورې ووښئ یو کم اتیا دورې وواله لاس انښتی دی چې اتې دورې وواله لاس کولاو شو مونږ به د قیامت په ورځ الله ته مخامخ کیږو مونږ تهمت هم لګو مونږ دروغ هم ویو مونږ چغلخوري هم کوو مونځ هم کومه روژه هم نیسمه حج لم ځم تسبیح هم ګرځومه ږیره هم ساتم پټکې هم ساتم خو یم دروغ کومه چغلخوري کوم غیبت دا ګناه ده او ګناه ته ګناه نه ویل دا کفر دی الله دې تاسو او مونږ ته پوهه را نصیب کړي غرض مې خبرې دا زما عزتمندو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی د 3 خبرو نه منې کړي نمبر 1 چې کثرت سوال هغه تاسو چې دا غي د اسلام سره هیڅ تعلق نشته نه د حرام او حلال سره تعلق شته نمبر 2 د مال ضایع کول نمبر 3 چې څه دی واوریدل او د مخه سره نشر کول دا د قران حکم دی چې کله یو سړی رااله تا ته یو خبر راوړله نو فتبینو تاسو باندې تحقیق کوئ من تحقیق نه کوو من چې څه ویل هغه ویلې الله رب العزت دې موږ تاسو ته پوهه او سمجھ را نصیب کړي او دې محلې دې خلکو ته یو درخواست کو زمونږ د مدرسې طالبان الحمدلله خړې طالبان الله راوستي دا تاسو ملمانه دي زمونږ ملمانه دي دا د الله ملمانه دي دا د پیغمبر علیه السلام ملمانه دي رسول الله مبارک ما ته ناشنا احادیث ذهن ترازی وړمې غواړي چې مې فټیم نشته خو بهر کیف نبی علیه الصلاۃ والسلام د 3 خبرو تذکرہ کوي اکبر الکبائر لوی ګناونه توخه صحابه ته خیرت نمبر 1 کیا دی الله سره شریک جوړول نمبر 2 د مور پلار نافرمانی کول او به نبی اسلام 10 ډډه والے وا کې ناستل الا بقول الزور اے خبردار د دروغ خبر نظام ساتي دروغ خبر نظام ساتي صحابي وي نبی اسلام عمده سي لګيو ایمونګل چې کاش چې اوس چپ شي نبی اسلام دا رضان نه خبري جوړول دا رضان نه خبري کول د الله خاطر کې د موږ د ځان نو واسو بدل تر طالبان دا د الله ملمان دي دا د رسول الله ملمان دي تاسو زموږ ملمان دي شکر وباسئ د چا دروازې ته چودريږي زی براوړې خدای مباخي دا یو جمله سپته لګي د دې ماشوم د خلینه دا جمله وته چې الله دی وبخا ستاسو ټول کور بیړي به پاتشي ورې پته نه لګي طالبانو سره نبی اسلام بدل والے وا چې چا ورتل دا قرآن طالب دی رسول الله مبارک بکی ناستو او مرحبا به ورته ویلا د طالبان د الله ډیر خوښ دي د دې د وجې نستاس او زمونږ د کلی دا وطن دا کورونه دا بچ دي فتنو نو د عذابونه ازای چې موږ تاسو ټول په شریکه د دې خدمت وکړو طالبانو د پاره خوراک سکات تاسو د درشي وظیفه غواړي په ختم دي باندې په اخلاص باندې ورکوي یو نړۍ الله قبول کړه یو ساس کې ترکاری الله قبول کړه تاسو زمونږ ویډیو په پات شي نه یو خبره مې دا کوله دویمه خبره تاسو خدمت کې دا درخواست دی کوم مرګرو چې ماهانه چانده منلې دا د استادانو نو دغه مدرسې د استادانو کمی تنخواګانې تاسو ټول ته معلومي تقریبا 1 लाख روپۍ د مدرسې د استادانو تنخواه ده تقریبا 1 लाख روپۍ جوړیږي لیکن د استادانو دلته د استادان 3 استادان دلته 24 غنټې موجود وي یو سړی په کور کې خو خوراک په تیار کړي کاسه کې وانچو دي استادان لراوړ استاد نن زما ملمای په دې په شکر وباسئ تاسو زمون خوراک نیکانو کړی نو خدا سي کم مرګري وی دلته د استادان موجود یو عام وظیفه ده یو اکرام دی چې چا د کور وسکیږي د دې محلو کې د جمعتونو کې امامان دی لري کنه او د امامان خلک نمبر واری کوي نو کو تاسو وین چې موږ به د ورځې چې کم دی د یو طرف د ورځې به چې کم دی موږ یو خدمت کوو
نو دا چې راغ سر ندي سره پوری په میاشت کې به یو نمبر راځي بهر کې الله دیو کې تاسو موږ له الله د عمل کولو توفیق راکړي ویل خو ډیر دی اوریدل ډیر دی او د عمل مسله ده نو الله رب العزت دې تاسو موږ ته عمل توفیق راکړي بل دا طالبان دلته دا استادان دلته د دوی چې چینی غوړی دي ته ضرورت کله سار کې روټي نه طالبان اڑاږي وړو ته ضرورت دال چې چینی اوریجن چې کم څه د چا د وسه کیږي او دا وایي چې راځه په کور کې او خیانات کوم لا سوجتوم کنه بس چیز راوړل دلته کې د طالبان ته دا ځان نه پوهه ځان به پخې چې چینی راوړې شي دلته راو استاد ته حواله کړي د زمانه طرف نه والا نو استادان دلته موجودي ساختي کې د استادانو چې وي یو سړی وي د کوټه زما الکا یو ډبه مټی راوړم دلته راوړې بسکټ ډبه دی راوړ استادان ته کې دا چې سره چې کوم نه ساختي کې اسکای بني پوي شو الکه دا استادانو د کیکونو ډبه درماغ استول ته کې استادانو ته دا ساختي کې اسکای چې سره چې کوم نه خورای ان شاء الله العزيز تاسو بصدقي بصدقي سره د الله نبی قسم خورله بصدقي سره مال نه کمی او د الله محبوب فرمایي چې صدقه سو ور کوي الله رب العزت به د بد مرګ نه محفوظ ساتي بد مرګ نه د هغه مرګ چې هغه مرګ خراب مرګ وي دا غي نه به الله محفوظ ساتي نو دا درخواست تکو یو چې کوم ماهانه چا منلی هغه خپل ماهانه جاری وساتي کو بل فرض یو سړی وي چې زنه ور کوم بس ورته د رجستر نه مينو مباسا چې وی باسي ځکه مونږ کم ځان بد اخکاری زار چې کوم میش کی حساب کوم عبد الله څنګه چل مې عبد الله وير پلان کې غلان درا کړی ډینګي غلان درا کړی نو برای مهرباني دغه اهتمام وکړي بل د مدرسې تعمیراتی کار شروع ده ټول مرګرو ته پته ده داغي د پاره چاکر گاډر وی خختی وی سیمنٹ وی شګوي بلاکونه زاړه ور سره من کوشش کو چې چوپاله اوس غنم ریبو د اپتنی مکه چې کوم نه د غنم ریبل اوشي نو من په چوپالو کوشش کو چې چوپاله جوړی کو د وبو ډیګای جوړ کوم چاراندام زه د دسماتی د باترومان دغه تنظیم اوشي نو کې دې چې موږ د طالبان د دې نه اخواشپ دا زمونږه اراده ده او که رسول رضی صاحب شوم کې دې چې په بیسمنت باندې کار شروع کو او بهر کیف کم مرګري کول شي تعاون دغه سيزونو کې تعاون کی لازم کې پیسې دي یو پټ په 900 روپۍ یو حصہ یو نیم لاک پټ ازمه کدا یو حصہ په 900 روپۍ څومره چې چانه پسم کمت کې کیږي تعاون کول شي الله دې تاسو او موږ ته بدلی دنیا او آخرت کې را نصیب کړي. هذا واخر دعوانا.